دویم چیز هغه د دایره ده او بل شی زموږ سره د کره. دایره چې دا سطحه وي، دایره څه وي؟ سطحه وي. او کره جسم وي. کره څه وي؟ لکه دا کره ده، یا دا بال چې دی دا کره ده، پوه شوې؟ او یو وي دایره، نو دایره فقط سطحه وي، هغه جسم دې کې خو درې واړه بعدونه شته که نه، دا کره ده. او دایره دقه. نو دایره هر هغې څیز ته وایي چې د یوې خاصې نقطې نه به د دې هر نقطې ته چې ځې نو فاصله به یو شان دي. پوه شوې بې؟ نو دایره هر هغه سطحه ده چې په هغې باندې احاطه کړي وي یو خط، احاطه پې کړي وي یو خط، او په دې کې د یو خاصې نقطې نه چې کومې نقطې ته ځې دا کوم خط چې په احاطه کړی دی خط ته محیط وي. دا ته څه ویلی کېږي؟ محیط. په دې کې به یو خاص نقطه وي چې د هغې نه د محیط کومې نقطې ته ځې نو فاصله به یو شان وي. لکه مثال په طور ده دا خاصه نقطه چې ده دې ته بیا ویلی کېږي مرکز. د دې ویلی کېږي مرکز. د دې مرکز نه چې ته د دې محیط کمې نقطې ته راځې نو فاصله به څه یک یو شي. ٹھیک شو؟ دا به بلکل دا خو ګول نه، دا خو موږ هسې داسې جوړه کړه خو فرض کې وایي ګول پوه شوې؟ پې ډېر څه څیزونه به داسې چې یي به نه هو ایمان به پې داسې راوړو فرض کې ووایي بیا. ٹھیک نو دایره او بل څیز دی کره. دې کتاب کې ورته وګورئ نو دائرہ یا سرکل، انگریزی کے ورطہ سرکل ہوئی، ایسے نقاط کا مجموعہ جو کسی معین نقطہ سے ہم فاصلہ ہو. یو خاص معین نقطے نسوی ہم فاصلہ دائرہ کہلاتا ہے. نگرنگی کرہ ایسا سیبودی گول جسم، ایسے سیبودی گول جسم درے والا بودونه پکی وی، طول عرض عمق پکی وی، جسم جس کی سطح پر موجود ہر نقطہ اس کے مرکز سے مساوی الفاصلہ ہو. په دایره کې هغه احاطه به پکړي یو خط، او په کره کې به احاطه کړي سطح، کره کې به احاطه کړي سطح. نو دایره هر هغې څیز ته وایي چې د یوې خاصې نقطې نه چې کوم خط پې احاطه کړي د هغې کمې نقطې ته چې راځي فاصله به یو شانتي. او کره وایي هغې جسم ته ویلی کېږي چې په دې کومې سطح احاطه کړې ده نو چې د هغې خاصې نقطې نه د سطح کمې نقطې ته راځي نو فاصله به صحیح یک یو شانتي. پوه شوې؟ بیا زموږ دا ځمکه چې ده نو دا کره نه ده بلکې دا کره نما ده. دا څه ده؟ کره نما. یو دور داسې و چې د دې دا نظریه غالبه وه او دا قابل قبول وه چې دا ځمکه ګول نه ده بلکې دا ځمکه سطحه ده، پلین ده، پلیټ ځمکه. ټیک شوله؟ بیا هغه دې نظریې دومره زیات قبولیت او دومره هغه خلقو اغستې نه ده. دا نظریه پیش و چې دا ځمکه څه ده؟ دا ګول ده. دا څه ده؟ ګول کره ده. پوه شوې؟ بیا په دې کې تحقیق وشو چې نه دا ځمکه چې ده نو دا بلکل کره نه ده بلکې دا کره نما ده. دا څه ده؟ او وسنی تحقیق هم دقه دی چې دا ځمکه کره نه ده بلکې دا څه ده؟ کره نما ده. ٹھیک ده؟ اوس کره او کره نما په دې کې څه فرق دی؟ نو یو وي جزیره او یو وي جزیره نما. جزیره هغې وچې علاقې ته وایي چې ګیر چاپېره ترې نه صحیح سمندري اوبه دي. پوه شوې؟ او جزیره نما هغې علاقې ته وایي چې د هغې نه درې طرف ته خو سمندري خو یو طرف ته دې صحیح وچې. پوه شوې؟ حدیث مبارک کی راضی اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. عرب ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم سویل جزیره
حالانکه دا جزیره نه ده، جزیره نما ده. خو بیا د جزیرې باندې اطلاق د جزیره نما هم کېږي، په جزیره نما باندې د جزیرې هم کېدلی شي. ټیک ده. دقه رنګې کره باندې په کره نما باندې اطلاق د څه کېږي؟ د کورې کېږي. نو که ته ووایې چې دا ځمکه کره ده نو زه ګناهګارېږي بې نه، په کره نما باندې هم د کورې اطلاق هغه کېږي. پوه شوې پې؟ عرب چې دي دا جزیره نما ده، دې نه درې طرف ته چې دي نو دا اوبه دي او یو طرف ته دي نه وچه ده. لکه مثال په طور د سعودي عرب دی که نه، د هغې سره خواته دا یمن لګېدلی دی، یمن سره دی خوا بیا هغه شام او فلسطین دا علاقې لګېدلي، مصر لګېدلی، بیا ورسره عراق لګېدلی، عراق سره بیا یو خوا بل خوا خو دې خوا ایران سره یې بارډر دی، د ایران سره زموږ د وچې د پاکستان بارډر دی، د پاکستان د هندوستان سره وچې بارډر دی. نو دا عجم نه دي، د عربو نه عجمو ته ووتو که نه، په وچه وجه باندې ووتو، اړه اوبه پکې منځ کې رانغلې. پوه شوې؟ درې واړه طرف ته تاسو په دې نقشه کې بیا سی کوئ که نه، یا دا نقشه یا خوره نقشه یي که نه، کوم کاغذ باندې چې وایي کې سړي ته ښه واضحه پته لګي، دې کې به یې وګورو انشاءالله. دا جزیره نه ده بلکې دا څه ده؟ جزیره نما. اوس کره دې ته ویلی کېږي چې د هغې کې د یوې خاصې نقطې نه، یعنې د مرکز نه د سطحې هرې نقطې د جزې فاصله څه وي؟ یو شانتې وي. او کره نما دې ته ویلی کېږي چې په یو خاص ځای کې فاصله یو شانتې نه جوړېږي. پوه شوې بې؟ ډېر حده پورې خو چې ته ځې نو فاصله هرې نقطې ته چې د مرکز نه ځې نو فاصله یو شانتې، او بعضې ځایونه پکې داسې هم راځي چې هلته فاصله څه کېږي؟ کمېږي یا سیوا کېږي. دا ځمکه چې دا په دې دواړو قطبینو کې، دې ته قطب شمالي وي او دې ته قطب جنوبي وي، یا په دې کې داسې وګوره، دې ته قطب شمالي وي او دې ته څه وي؟ قطب جنوبي وي. دا په دې قطب شمالي او په دې قطب جنوبي کې داسې دې لکه په کته ته. پوه شوې بې؟ دقه شان دیوال. پوه شوې بې؟ او انتهایي لږه په کته تلې ده، تقریبا چې 25 کیلومتره ده که داسې ده. پوه شوې؟ دقه شان دی لکه داسې بوځي. مرکز نه چې دې خط استوا ده، دې ځای له چې راځي نو فاصله یو شانتې ده، خو چې د هغې مرکز نه دې ځای ته راځي نو فاصله لږه کمه ده. غالبا چې 6000 د پاسه دا دي، 6000 د پاسه هغه هم ده، خو 25 کیلومتر دی هغه کم راځي. نو ووایي کې هغه فرق هم ډېر براینا فرق دی، په زرګاو کې 25-26 پته لګي. پوه شو بې؟ به هر حال کره نه ده بلکې کره نما ده. که اطلاق د کرې دې بیا وکړو نو بده خبره ده نه. ټیک ده. پوه شوې بې؟ نو دواړه طرف ته، شمال طرف ته او جنوب ته، دا دواړه قطبین دي. په دې دواړو قطبینو کې دا داسې هغه پیچ کا هوا ده، داسې لږه ننوتې غونته کېده. کره جسم دی بالکل. دا سطح دا سطح طولن او عرضن دواړه تقسیم قبلی. طول عرض دواړه پکې په خط کې صرف طولي دوه بعدونه پکې راغلي. په سطح کې نه دایره چې ده دایره به سطح یو دا به صرف طولن عرضن تقسیم قبلی. دغه خط چې که نه دا صرف طولن تقسیم قبلی، سطح طولن عرضن دواړه تقسیم قبلی. دایره چې ده دا سطح ده، دا به طولن عرضن دواړه تقسیم قبلی. او کره چې وي دا جسم ٹھیک ده. په کره په دایره کې لوی فرق دا دی چې دایره سطح وي او کره څه وي؟ جسم وي. په دې کې درې بعده وي، پای کې دوه بعده وي. پوه شولې؟ اوس په دې کې هوا دا لږ وپړسه هلته پکې هوا ورته ورځي. ښه
په دې کې موږ په منځ کې یو خبره وکړه خط خط مبارک یې ووي چې دا مجموعه د نقاطو داسې مجموعه د نقاطو چې فقط طولا تقسیم کولی شي ټیک شوله او د دې خط نه هغه د دې خط سره دوه نور یو شان څیزونه هم استعمالیږي یو ته وایي قطعی خط یو ته وایي قطعی خط او یو ته وایي شعاع څه ورته ویلی کېږي شعاع ورته ویلی کېږي د خط خو یو تعبیر هم د داسې وکړو چې مجموعه د نقاطو چې طولا تقسیم قبلی یو تعریف تر دې داسې هم کولی شي چې خط هغې شی ته وایي چې صرف طولي پکې او ابتدا انتها ورله نه وي ابتدا انتها ورله نه وي ٹھیک شو نه یو طرف تم تر لامتناهي حد پورې ته او بل طرف تم د لامتناهي حد پورې شي ٹھیک او د دین بیا هغه علامه د دې دسي ده دسي دا چې ظاهري دسي ظاهري ٹھیک شو لکه تا ته جوړي چې خط A وي نو خط A وي دسي ویلي کېږي یا چې کوم د اردو کتابونو وایي کې خط الف با وایي به نو یو طرف ته ویم دا نښه جوړي بل طرف ته ویم دا نښه جوړه پوه شوې د دې نښو معنا دا وي چې ابتدا انتها ورله نشته ٹھیک شو نه بل یو شانتي څیز د دې سره بل چلیږي شعاع ریز چې ورته وایي شعاع ایکس ریز که نه نور دی تم شعاګانې ورته وایي که نه شعاع د هغې هغه ابتدایي وي خو انتها ورله نه وي دا هغه مبدا شوه خو منتها یې هغه نشته پوه شوې بې هغه ابتدا ورله شته خو انتها ورله نشته او د دې نه هغه علامه د دې دا ده دا د څوک وویه لکه شعاع A B دا به پې کړي دې مطلب دا اوس تا ته دې ونه وي چې شعاع A B دې نه تا ته به خپله پته ولګي چې دا A B څه ده شعاع ده بره پې علامه ده پوه شوې او یو بل دی قطعی خط قطعی خط دا خط دی خط یو ټوکړه بس مونږ عام طور دې ته خط وایو که نه دې ته وایي قطعی خط ٹھیک شو د دې لپاره مبدا هم یو منتها ورله ابتدا انتها دواړه ورله دا په دې خط کې بیا دننه د درې څیزونه شو چې یو خط دی یو شعاع ده او یو قطعی خط پوه شوې په دې خبره ها اوس بله خبره دا مونږ چې د دایرې قصه وکړه چې د یوې خاصې نقطې نه به هغه د دغې محیط هر ځای ته چې ځي هرې نقطې ته چې ځي نو فاصله به څه وي یو شانتې وي ټیک ده د دې دایرې بیا ځانله دوه قسمه دي یو ته وایي دایره عظیمه او یو ته وایي دایره صغیره پوه شوې لکه دمه ورته کوو چې به ورته اوس کوي 4 بجې کېدو واله دي که نه او لږ وروسته